أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ټاپک شروع کړو هیومن ریسپیریټری سیستم یا پټن کې څنګه سره د ټاپک د نوم ورکړی دی ګیشس ایکسچینج اینڈ هیومن سي په هغه کې مونږه ډیسکس کړیو مونږه سٹارټ کړو ایرفیسیجز او د هغې سره سره لنګز. نو په دې دوو کې مونږ بیا سٹارټ اغستی و په ایرفیسیجز باندې او په هغې کې مونږ د ټول نه پهله ډسکشن کړو په نوز باندې. د نوز نه پس بیا زنګ سره نوسټرل او نوسټرل نه پس نزل کیویټي نه پس بیا زنګ سره فیرکس ریجن مونږ ډسکس کړو او د هغې نه بعد مونږ لیرکس ډسکس کړو. د دې ځای پورې مونږ ایرفیسیجز هغه بیان کړي ول. نن زنګ سره چې کوم ټاپک دی هغه ټریکیا ده. ټریکیا نو د لیرکس نه بعد زنګ سره ټریکیا راځي. د ټریکیا د بل نوم زنګ سره وایند فیپ هم ویلی شي. وایند فیپ نو دلته کې ما لیکلی دی چې لایز بلو د لیرکس لایز بلو د لیرکس نه لاندې زنګ سره بیا څه پروت دی ټریکیا پرته ده زنګ سره. په دې نه علاوه د دې ټریکیا الانګیشن څومره دی نو 10 نه 12 سنټیمیټر پورې د الانګیشن دی. مطلب دا چې دا زنګ سره دې ځای نه سټارټ اخیستل شوی دا زنګ سره لیرک شو وکل کارډ وکل کارډ نه بعد زنګ سره د دې ځای نه سټارټ اخیستلی شوی دی تر د دې ځای پورې. نو دا زنګ سره د 10 نه 12 سنټیمیټر پورې لاندې او که د دې وډت وګورو موټاپۍ ته وګورو نو موټاپۍ یې زنګ سره تقریبا 2 سنټیمیټر صحیح ده. بل دا کو ټریکیا ته تاسو وګورئ دلته کې ما سټرکچر تاسو ته ایستلی د ټریکیا ته وګورئ دا زنګ سره نزل کیویټي شوه او دې نه علاوه دا زنګ سره اورل کیویټي شوه دواړه یو ځای ته راجمع کېږي ته فیرکس ویلي کېږي. فیرکس نه پس زنګ سره لیرکس دی او د لیرکس نه پس زنګ سره ټریکیا ده. د ټریکیا د شیپ ته وګورئ نو دا زنګ سره سی شیپ سی شیپ مطلب دا چې زنګ سره چې کم په دې کې رنګ دی دا رنګ د څه دی رنګ زنګ سره د کارټیلیجیس د کارټیلیج دی. دا رنګ زنګ سره پولی راونډډ نه دی داسې پولی راونډډ نه دی صحیح ده. دا هاف راونډډ دی صحیح نو دا زنګ سره هاف راونډډ دی. نو ځکه ما د دې دا سټرکچر داسې هاف راونډډ ایستی دی. اوس مسله دا ده چې دا ولې هاف راونډډ دی نو کو سوچ کې د دې چې کوم ټریکیا ده د دې نه شاته زنګ سره فوډ فیب دی اسوفیگس صحیح فوډ فیب دی ډایجسټیو سیستم. نو چې کله زنګ سره مثال کې طور پر دا پولی بند وي ټیک ده نو مثال کې طور پر دلته کې زنګ سره په ډایجسټیو ټریک کې خوراک تلل او د دې چې کوم 12 نوڼۍ ده هغه زنګ سره غټه وه په ډایجسټیو ټریک کې نښتې دا به زنګ سره بیا په اسانه سره لاندې نه تللی نښتلی وه. نو چې کوم زنګ سره د هاف راونډډ زنګ سره ولي مثال کې د ورپر غټه نوڼۍ روان ده نو دا ورسره لږ ډېر کولاویږي براډنس کېږي ټیک ده. نو نوڼۍ زنګ سره په اسانه طریقه باندې لاندې تللی شي. نو دا زنګ سره مثال کې طور پر اسوفیګس شو په دې کې زنګ سره 12 نوڼۍ روان ده ټیک ده. نو لږ ډېر ورسره کولاویږي څه ورسره کولاویږي دا چې کوم زنګ سره ټریکیا ده سی شیپ ټریکیا ده ځکه چې زنګ سره اټیچمنټ یې لږ ډېر ورسره کولاویږي نو زنګ سره په اسانه طریقه باندې تللی شي. ښه نو دلته کې ما لیکلي چې 10 نه 12 سنټیمیټر پورې لاندې او دې موټاپه چې کوم دی هغه زنګ سره 2 سنټیمیټر ده. د دې چې کوم رنګز دي هغه انکمپلیټ دي کارټیلیجیس انکمپلیټ رنګز او دا رنګ زنګ سره دا 16 نه والا تر دا 24 دی. مطلب دا چې دا ټوټلی تاسو دا رنګز وشمارئ نو دا 16 نه والا تر دا 24 زنګ سره په دې کې رنګز موجود دي کارټیلیجیس رنګز. زیاتره تاسو به لیدلي هم وي په دې غواګانو چې کوم دا پړپوس دي د دې پسې لانګ رنګ غوندې کې اټیچمنټ دغې ته زنګ سره ټریکیا ویل کېږي. that often bake toward the back ما تاسو ته مخکې ووایي مثال کې طور پر دا ټریکیا ده دا د دې سایډ زنګ سره کلوز ده شاته سایډ ته زنګ سره څه دی اوپن دی. اوس دا شاته سایډ ته ولې اوپن دي ځکه چې شاته سایډ ته زنګ سره څه دی ډایجسټیو ټریک اسوفیګس دی. نو دلته اسوفیګس کې چې کله بولس زنګ سره ځي نو دی ورسره براډنس کېږي او په اسانه طریقه باندې زنګ سره دا خوراک لاندې تللی شي سټمک. ښه نو دا خو زنګ سره ټریکیا په حواله څه خبرې شوې. اوس زنګ سره
دا ټریکیا زنګ سره موږ چې سیکشن ول 24 دی دا زنګ سره ډیوایډ کیږي دوه رنګ شیپ سټرکچر ته او دغه دوه ته په شریکه برونکای ویل کیږي یا برونکی ورته ویل شي او یو ته زنګ سره برونکس ویل کیږي مطلب دا دی چې دا زنګ سره ټریکیا شو دا زنګ سره ټو رنګ شیپ سټرکچر ته کنورټ شي یو رنګ به یو لنګ ته ورنوځي بل رنګ به بل لنګ ته ورنوځي نو ماده لیکل دي چې ټریکیا ډیوایډډ انټو ټو سټیمز دوه لارو ته ډیوایډ شي رائټ برونکس ماته سوختو چې یو ته به برونکس ویل کیږي صحیح ده او دویم زنګ سره لیفټ برونکس دی نو اوس دلته کې وګورئ مثال کے طور پر دا زنګ سره رائټ برونکس رائټ برونکس کی یاد ساتئ چې په دې کې زنګ سره 3 لوبز دي درې خانې په رائټ برونکس کې زنګ سره 3 لوبز دي په لیفټ برونکس کې زنګ سره 2 لوبز دي رائټ چې کوم برونکس دی دا سلایډلی افي او براډي دا سلایډلی افي بری دا کدی لک دا بری او دا زنګ سره براډي دوباره وری زنګ سره ټریکیا او ټریکیا دوه برونکای ته کنورټ شول ٹھیک ده یو برونکای یو لنګس ته ورنوتل دوه برونکس ته کنورټ شول یو برونکس یو لنګس ته ورنوتل اوس چې کوم رائټ سایډ دی په دې کې درو لوبز دي درې خانې دي او لیفټ سایډ دی په دې کې 2 لوبز دي دوه خانې دي کم دا درو خانو ولا رائټ سایډ چې دی دا زنګ سره کچ دی شارټر دی د دې چې کوم لینث دی هغه زنګ سره کم دی او ویډ زنګ سره سیوا دی صحیح ده د دې ډایمیټر زنګ سره سیوا دی او لینث زنګ سره کم دی ولی زنګ سره لینث کم دی لوپس پکې درې دي ٹھیک ده ولی زنګ سره لینث کم دی لینث زنګ سره د وجه نه کم دی چې زنګ سره بلګي په دې ریجن کې په ابډومینل سکیویټي کې زنګ سره سپروت دی لیور فوټ صحیح نو د لیور د وجه نه د زنګ سره سره سلایډلی اف دی او دې سیټ ته زنګ سره 2 لوپس دي صحیح ده 2 لوپس ولې دي ځکه چې زنګ سره دې سره خواته په دې ریجن کې زنګ سره هارت پروت دی زړه پروت صحیح ده کارډیک ناچ ورته ویل کی په هغه ریجن کې زنګ سره پروت دی نو دلته کې د وجه زنګ سره 2 لوپس ها نو دا خو ما تاسو ته چې ټریک یادن سره ډیوایډ شي 2 سټیمز ته رائټ چې کوم دی هغه لارجر ان ډایمیټر لارجر ان ډایمیټر مطلب دی چې دی وګدوالی سیوا دی and is shorter than the left bronchus او دا زنګ سره shorter دی کچ دی د left bronchus نه ٹھیک ده اوس bronchi are closely resembles that of trachea او دلته کې دا خبره کړل چې bronchi او trachea عموما یو شان دي خو په دې کې چینج څه دی د دې چې کوم ویټ دی هغه 2 سنټي میټر دی د دې زنګ سره کم دی صحیح او د دې علاوه د هم سر کارټریجز دی د هم سر کارټریجز د کارټریج نه جوړ شي چې کله په دې کې انفلیمیشن وشي نو هغه د زنګ سره برونکایټس ویل کی انفلیمیشن مطلب دا چې زنګ سره پکې سپړسوب مرسوب وشي انفلیمیشن کو بیا زنګ سره 5 سمپټمز دي هغه ځای وزنګ سره پړسیدلی هغه ځای وزنګ سره نو کوي هغه ځای وزنګ سره سوري هغه ځای وزنګ سره ګرمي سیده او هغه ځای وزنګ سره درد کوي دا 5 سمپټمز زنګ سره انفلیمیشن نو دا 5 سمپټم وزنګ سره په دغه ریجن کې موجود دي او بیا زنګ سره بریثینګ ډیفیکلټي راځي ساه غسل کې سره دشواري ٹھیک ده نو دا زنګ سره برونکی یا زنګ سره برونکس دا زنګ سره ټوټلی ډیسکس کړو اوس دغه ولګو دا زنګ سره ټریکیا او ټریکیا زنګ سره 2 برونکی ته یو برونکس ته کنورټ شو یو برونکس یو لنګس ته ورنوتل ٹھیک ده دا یو برونکس د لنګس ته ورنوتل دا بل برونکس د لنګس ته ورنوتل او د دې د سټرکچر ما سیم است د خو د دې راځم سره چې کوم ډایمیټر دا کم دی زنګ سره ٹھیک ده ها ډایمیټر او لینث وانه زنګ سره کم اوس زنګ سره د دې برونکس مزید ډیوایډ شي او دا برونکس چې مزید ډیوایډ شي د برونکیولز ویل کی برونکس چې مزید ډیوایډ شي برونکیولز ورته ویل کی واس په برونکس او په برونکیولز کې ډېر ځای پر یاد ساتئ زنګ سره کارټریجیس دا زنګ سره کارټریجیس نه ٹھیک ده هغه ډیسکس کومګه برونکیولز مالیکول چې لوکیټډ اٹ د اینڈ اف ایچ برونکس چې کله زنګ سره برونکس ختم شي هغه نه بس زنګ سره برونکیول شروع کیږي and terminated او دا زنګ سره ختميږي in the alveoli په alveoli باندې مثال کے طور پر دا زنګ سره برونکیولز دی مزید ډیوایډ شي دی په دې په لاست کې زنګ سره شي گریپ لایک سټرکچر نو دلته کې ویلي وای د برونکس نه والا تر د الویولای په زنګ سره چې کوم موجود دی د زنګ سره برونکیولز ویلي ٹھیک ده
نو ټرمینیټډ ختمېږي په الویولایز باندې. اوس دلته کې لیکلي چې 1 mm or less in diameter. اوس د دې چې کوم زنګ سره ډایمیټر دی هغه ډېر زیات کم دی. د دې چې کوم زنګ سره موټاپۍ دا زنګ سره 1 mm یا د دې نه هم زنګ سره کم کېدی شي. سیده نو او بل دا خبره چې they are not cartilaginous. موږ چې وخت څونه خبرې کولې موږ وایي چې سره ټریکیا سره کارټیلیجیس ده، برونکای سره کارټیلیجیس ده. اوس دلته کې یو خبره یاد ساتئ کو هغه ټریکیا ده، کو برونکای ده، کو لیرکس ریجن دی. په دې کې ټولو کې څنګه سره سیلیا موجود دي سیده او دا ټول څنګه سره میوکس میمبرین په کې څنګه سره موجود دي او میوکس څنګه سره سټیکی سبسټانس پروډوس کوي او پریونشن اف مایکرو ارګانیزم څنګه سره کوي. ٹھیک ده؟ ها نو دا ټوټلی څنګه سره برانکیولز په حواله سره خبره شو. اوس د برانکیولز په لاست اینډ کې سره څنګه لګیدلی صحیح څنګه سره ګریپس لایک سټرکچر یا څنګه سره الویولایز ویل کیږي او یو د الویولس ویل کیږي. present at the end of bronchioles alveoli alveolus څنګه سره د برانکیولز په لاست اینډ کې څنګه سره موجود دي او یاد ساتئ دا څونه ګیشس ایکسچینج چې کوم څنګه سره کیږي هغه په الویولای کې کیږي. هغه کاربن ډای اکساید دی د بلډ نه بهر ته راځي یا کوم سره اکسیجن دی هغه څنګه سره بلډ ته ننوځي. ٹھیک ده؟ نو دا څنګه سره د الویولایز په ذریعہ سره کیږي. دلته کې لیکلي چې څنګه سره ګیشس ایکسچینج سرفیس څنګه سره هغه الویولای دی. مطلب دا دی چې د الویولای چې کوم سرفیس دی دا هغه په ذریعہ هغه باندې سره ګیشس ایکسچینج کیږي. کوم چې مثال کے طور پر دلته کې زو واسم دا څنګه سره برانکیول شو او دا څنګه سره گریپس لایک structure شو. ٹھیک شو او نو د grapes like structure ته څنګه سره capillaries راغلي. سیده capillaries چار چاپیری او چې کوم څنګه سره اکسیجن راځي یا چې څنګه سره کوم کاربن ډای اکساید بهر ته وځي نو دا د دې چې کوم کیپیلریز دي کاربن ډای اکساید د دې نه الویولس ته ځي او چې کوم اکسیجن دی هغه د کیپیلریز څخه سره راځي. نو د دې په ځای سره ګیشس ایکسچینج کیږي. walls of each alveolus is only 0.1 micrometer thick. د دې چې کوم دیوال دي سیده د یو الویولس چې کوم سره دیوال دی وال دا دیوال څنګه سره 0.1 مایکرومیټر مایکرو مطلب 0.1 ضرب 10⁻⁻6 میټر دومره قد څنګه سره د دې څنګه سره تکنس موټاپه څنګه سره دومره نری. اوس یاد ساتئ مونږ د نه مخکې ډیفیوژن کړو ډیفیوژن لپاره مونږ ویلو چې خامخا به څنګه سره 1 مایکرومیټر نه لیس دن چې څونه میمبرین پای کې به سره ډیفیوژن کیږي. نو اوس دا څنګه سره کم میمبرین دا ډیر زیات نری دی نو دې په ذریعہ سره په دې باندې سره په اسانه سره ډیفیوژن کیدی شي. ٹھیک ده؟ نو دا الویولای چې کوم والز سره هغه ډیر زیات کم دي نری دي. outside a dense network of blood capillaries are present. اوس ما خو الریډي تاسو ته مثال کې دا وړاندې سره ټوټلی الویولای او په دې نه سره چار چاپیر سره څه چاپیر شي دي کیپیلریز چاپیر شي. نو د کیپیلریز په ذریعہ سره بدن سره چړ کیږي ګیشس ایکسچینج وکړي. کیپیلریز څه دا بلډ ویسل یو چې څنګه چې بلډ ویسل سره درې قسم دي وینز آرټریز او کیپیلریز. نو دا څنګه سره کیپیلریز مایکروسکوپیک ډیر زیات نری او چې کوم ډیفیوز اکسیجن دی هغه بدن سره کیپیلریز ته راځي او چې کوم ډیفیوز کاربن ډای اکساید دی هغه بدن سره الویولایز ته ځي او ځن سره د باډي نه بهر ته ځي. ها اخرنی پوینټ هغه ځن سره دی وایي moist squamous epithelial are present. اوس یاد ساتئ چې کوم ځن سره الویولای ده هغه کې ځن سره moist نمدار سکویمس مطلب دا دی چې د دې چې کوم سرفیس هغه بدن سره فلیټ نمدار فلیټ هموار لکه چې مثال کې طور پر د دې سلو باسم داسې فلیټ لایي نورې زوري والز
نو د دې چې کوم دې کې چې کوم ټیشوز دي اپیتیلیل ټیشوز موجود دي په ټول لاینینګ کې یاد ساته اپیتیلیل ټیشوز هم سره په کم ځای کې موجود دي هغه تاسو په لاین کې هم ویلي نو سره د باډي چې څونه سرفیس دی د دې باندې ټوټلي اپیتیلیل ټیشوز موجود دي بیا د دې علاوه چې څونه ځنګ سره لاینینګ دی او هغه ځنګ سره ډایجسټیو ټریک دی ریسپیریټری ټریک دی یورینری ټریک دی په دې کې ځنګ سره اپیتیلیل سیلز یا اپیتیلیل ټیشوز موجود دي ٹھیک ده نو دې چې کوم اپیتیلیل ټیشوز یا سیلز دي هغه سکویمس اپیتیلیل سیلز دي ٹھیک ده او دغه سکویمس اپیتیلیل سیلز ځنګ سره دا ځنګ سره فلیټ سټرکچرز دي فلیټ دا ولې بالکل لري چې په اسانه سره ډیفیوژن کې کاربن ډای اکساید او اکسیجن ګیسز اکسچینج په اسانه سره څنګه نو دغه کې ځکه لیکل شوی چې کوم د سیلز دي دا ځنګ سره موایسټ نمدار وي په دې نه علاوه سکویمس وي فلیټن وي او اپیتیلیل سیل به دې کې سره موجود ٹھیک ده اوس دلته کې وایي چې دا سیل سره څنګه دي this consists of very thin ډېر زیات نری flattened cells ډېر زیات نری او flat like cells څنګه سره کوم یو د سکویمس اپیتیلیل cells ها د دې نه علاوه reducing the distance over which diffusion must occur اوس د دې ومنځ کې چې کوم دا ډیسټنس ډېر زیات کم شوی دی د والز ومنځ کې ډیسټنس ډېر زیات کم شوی دی په دې په ذریعه سره ډیفیوژن عمل په اسانه سره کېږي لکه مثال په تور پر دا ځن سره د اپیتیلیل وال شو دا ځن سره ډېر زیات نری دی چې کوم اکسیجن دی دا ځن سره په اسانه سره چې کوم کیپیلریز دغه ته نه نوځي خا د دې نه علاوه چې کوم الویولس دي یا الویولای دي په دې کې ځن سره کولاجن او الاستیک فایبر موجود collagen of elastic fiber موجودی which are also present which help and expand and require موږ مخکې وایو چې سره grape like structures دي نو دا grape like structure expand کیږي کله expand کیږي چې کله دیتا د موږ ear inhale کو ٹھیک ده چې کله موږ ear inhale کو دا سره expand شي او چې کله expand شي چې کوم اکسیجن هغه سره بلډ ته واپس require کېدل نو expand کېدل require کېدل د الویولای دا د څه په مدد سره کیږي دا ځنګ سره کولاجن او الاستیک فایبر چې کوم ځنګ سره د په مسلز کې موجود د دې په ذریعہ سره ځنګ سره کنټراکشن او ریلیکسیشن یا ایکسپینشن او ریکوایلینګ کیږي د ایکسپینشن او ریکوایلینګ دا د څه لپاره د ګیسز ایکسچینج لپاره او دا ځنګ سره د کولاجن او د الاستیک فایبر په مدد سره کیږي اوس یاد ساتئ په نارمل روټین کې چې کله انسان عام حالات کې موجود وي نو د نارمل ریسپیریشنز چې کوم ریټ دی نارمل ریسپیریشن نارمل بریثینګ ریټ ورته ویل شي هغه څنګه سره د 12 نه والا تر دا 16 فور منټ لکه مثال کې تور پر نارملی زناسین نو زوبا نارمل ریسپیریټری ریټ چې کله سا اخلم نو دا وځو په یو منټ کې د 12 نه والا تر دا 16 فور اخلم خو یو کس ته هغه مثال کې تور پر ایکسرسایز کې منډه وي نو هغه ریسپیریټری چې کوم بریثینګ ریټ دی نو هغه وزن سره د 30 نه ول تر د 40 صحیح ده نو ایکسرسایز هغه ځن سره ریسپیریشن ریټ ځن سره سی نو دا ځن سره ټوټلی ټاپک ټریکیا برونکای برونکیولز د دې علاوه الویولایز نو ځن سره د دې سره چې کوم ایرفیسج دی هغه ټوټلی ختم شو اوس په مونږه ډسکشن کوو د لنګز په حواله سره نو یو بار دوباره وګورئ نزل کیویټي نزل کیویټي اورل کیویټي دا یو زی تر ایجن کې د فیرکس ویل کې فیرکس نه پس ډایرکس نه پس سره ټریکیا ډیوایډ شي د ټو برونکای ته یو ته برونکس ویل کې یو برونکس یو لنګز ورنوتل برونکس مزید ډیوایډ شي دی برونکیولز ته برونکیولز ډایمیټر ولن سره 1 مایکرومیټر 1 ملي میټر یا ودینه سره کم او برونکیولز سره د دې سٹارټینګ پوینټ سره برونکس دی او انډینګ پوینټ سره یا ټرمینیټینګ پوینټ سره الویولایز ها الویولایز بیا موږ چې الویولایز سره ګریپ لاک سټرکچرز دي او دا څنګه سره عموما ګیشز چې سره په دې ځای کې دی د نو سره کېپیلری چې پرشي او دا سره ګیشز چینج کی په دې کې خاص قسم سیلز دي او د په خاص طریقه باندې ایکسپینډینګ او ریکوایرډ نو دا څنګه سره نن ټاپک امید دي چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شئ د نیکسټ ویډیو پورې الله پامان